اول خو زه د پیر مسعود شاه صاحب د الخدمت فاونډیشن او دې کې چې څومره خلکو دې سرګرمیو کې پارټیسیپیټ کړی د هغې شکریه ادا کوم، هغې کنګریچولیټ کوم، اپریشیټ کوم، ډېر ستاینه یې کوم چې هغې دومره ښه یو ایونټ وکړو، منعقد کړو، دې خلکو له دې سرګرمیو موقع ورکړه. موږ کوشش دا وي د سپورټس افسر نه هم دا ریکویسټ کوو، د نور ډپارټمنټ نه هم دا ریکویسټ کوو چې داسې ټایپ اکټیویټیز، داسې ټایپ سرګرمۍ چې هغې کې دا خلکو له موقع میلاو شي هغه به زیات ته زیات کوو. د ضلعي انتظامیه طرف نه هم دا فوکس وي چې داسې ټایپ اکټیویټیز چې کوم دا هغه د ضلع کې زیات شي او خلکو له موقع میلاو شي. پیر صاحب یو ښه اقدام دی چې نجي ادارو ته موقع ورکړل کېږي، سپورټس کمپلیکس د هغې دپاره استعمالیږي، خو سرکاري چې کومې ادارې دي هغې ته هغه شانې توجه نشته دی چې د هغوی د سپورټس سرګرمۍ وي، د هغوی داسې نور ایوارډونه هغوی ته هم ورکړل کېدل. د دې لپاره څه سوچ دی؟ انشاءالله دې کې موږ بل ورځ یو میټینګ کړی ده او دې کې موږ څه مخکې د هفته دوه کې ډېر ایونټس پلان کړي دي، نو هغې کې به ډیفینټلی تاسو د سپورټس کمپلیکس کې وګورئ، دا به آباد شي او نور چې کوم ادارې دي به انشاءالله دې کې ښه ټیک ټاک پارټیسیپیشن شرکت کوي. تھینک یو سر.